عزتمند مسلمانانو تاسو خو به دا چرمخکۍ وینئ ته موږ چرمخکۍ پته چې تاسو به ورته کم ځناور وایې خو دا نقصاني داسې نه ده چې چل میچل داسې نه کوي خو موږ اورېدلي دي چې دا چې په کم لوښي کې پرېوځي یا پخه شي مطلب یا د سکاک خوراک سیسته پرېوځي نو بیا ډېره نقصاني احتیاط وکړئ او خپل څیزونه هم پټوئ ځکه حدیث مبارکو کې راځي نبي پاک سلم فرمایي مفهوم یې دی وی چې تاسو کله اوده کېږئ نو خپل لوښي خپل د اوبو لوښي خپل د سالن لوښي دا پټ کړئ او کم چې بلپونه دي لیټونه دي چراغونه دي هغه هم بند کړئ او کم ورونه چې دي هم بسم الله سره بند کړئ نو نبي پاک صلی الله علیه وسلم موږ ته غون تعلیمات راکړي لیکن موږ نن په غفلت کې مسلمانان صرف خواهشاتو پوره کولو کې صرف د پیسو په ګټه کې چې پیسې به د کم ځای نه پیدا کړم او څنګه به خپل ضروریات او خواهشات او من چاهت زندگی به تېره کړم عزتمند مسلمانانو نو په هر سنت کې حکمت دی په هر سنت کې برکت دی په هر سنت کې د الله جل شانه هغه محبت پروت دی ځکه الله جل شانه څه فرمایي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم الله جل شانه فرمای په خپل کتاب کې چې پیغمبر علیه السلام د خپل امت ته وایا کچره څوک ما سره محبت الله جل شانه فرمای الله جل شانه فرمای کو څوک ما سره محبت کول غواړي فتبعوني هغه د ست تعبیداریو کې يحببكم الله الله جل شانه فرمای زبر سره محبت کوم ويغفر لكم ذنوبكم الله جل شانه فرمای زبر د ګناهونه معاف کوم والله غفور رحیم الله جل شانه ډیر غفور رحیم ذات دی څوک تفوس کوونکی نشته دی نو په خپلو ماشومانو باندې هم نظر ساتئ د هغوی هم صحیح طریقې سره تربیت او په خپل لوښو باندې په خپلو څیزونو باندې چې هغه دغه رنګې ځناور کم چې زهریلی هغې نه خپل لوښي لرګي خپل ماشومان دا د هغې نه بچ کړو موږ خپل احتیاطي تدابیر استعمالو الله جل شانه د ټولو مسلمانانو حامي او ناصر شي